أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواست سورة بقرة آية نمبر 143 بواي إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أو دغرنگي منگا جعلناكم گرزولي تو أمة يو أمت وسطا غرا. کم یو امت مطلب د نبی علیہ السلام امت زوم دا امت کنا مطلب عدل و انصاف والو امت دا کنا زمونږ دا کم امت چې د نبی علیہ السلام امت لتكونو دپاره دی چې شي تاسو شهداء لتكونو دپاره دی چې شي شهداء گواهان علی الناس په خلکو باندې على الناس بكم خلق ماندي مطلب يهود او نصارى ماندي ويكون او شبه الرسول رسولان عليكم پتاسماني شهيدا گواهان. یو حدیث کې دی کنه چې الله رب العالمین لکه د امتیانو نه پته پوس کې کنه چې تاسو ته مطلب خپل پیغمبر تاسو ته حق بیان کړو کنه بیان کړی دا الله رب العالمین لاره ته خولي وا کنه خولي مطلب دین تاسو ته بیان کړو کنه بیان کړی کنه نو ځین خلک چې دی هغه چې هغه بیان کړی ځین خلک چې دی هغه به منکر بشي کنه نو پیغمبر اسلام به چې نه ما هو ته بیان کړو نو الله رب العالمین به چې لکه څوک دی گواه کنه چې بیان کی نو وای به چې لکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم امتیان چې دي هغه د خبرې گواه دي. نو ځکه الله رب العالمین لکه دلته کې دا آیت دغه کړی کنه لتكونوا شهداء علی الناس د پاره دي چې شي گواهان په خلکو باندې لکه مطلب په يهودو په نصارا باندې کنه مطلب پیغمبر به وی چې لکه ما خو ته حق بیان کړو او چا منلی دا او چا نه ده منلی مطلب چا چې نه ده منلی نو دا غي حساب چې دی نو هغه الله رب العالمین وکړي کنه. وما او ندا جعلنا ګرځولې مونږه القبلة قبله التي هغه كنت چې وېدو عليها غیمان دی. الله رب العالمین وی چې ما هغه لکه نه د ګرځولې موږ هغه قبله چې مطلب ته چې په وی کنه خو الا مگر لنعلم ردی د پاره ګرځولې دا چې او پیجنو مونږه الا مگر لنعلم چې او پیجنو مونږه یا ښکاري شي مونږ ته من څوک يتبعو چې تابعداري کوي الرسول د رسولانو. الله رب العالمین وایي چې لکه دې لپاره موږ نه د ګرځېدل پر دې لپاره موږ ګرځولې ده چې مطلب موږ ته ښکاري شي چې څوک د رسولانو تابعداري کوي او څوک نه کوي کنه. وممن او دا غینه چې ينقلبو واوړي على عقبيه په خپل پوندو سره وممن او څوک چې ينقلبو واوړي على عقبيه په خپل پوندو سره مطلب چې څوک تابعداري کوي څوک تابعداري کوي د رسولانو او څوک چې دی نو هغه مطلب واوړي کنه مطلب انکار وکړي مطلب پشاشي کنه اوس لکه مطلب دلته الله رب العالمین چې دی نو هغه بس لکه د قبله د بدلولو مطلب حکمتونه بیانې کنه چې الله رب العالمین لکه دا قبله ولې بدله کړې ده کنه نو دغه کنه چې مطلب دا چې مطلب موږ ته معلومه شي چې څوک تابعداري کوي د رسولانو او څوک چې دی نو هغه مطلب د الله د حکم نه د نبی علیه السلام ته تابعداري نه مطلب شاته وړي کنه مطلب چې کله الله رب العالمین حکم وکړو کنه چې بس خپل مخ واړوي شاته کنه قبله ته نو پته به وچلیږي کنه چې لکه څوک تابعداري کوي او څوک تابعداري نه کوي. و ان كانت او کچري كانت یی تاسو و ان كانت او کچري دا لکبیرة ډیره ګرانه مطلب ډیره درنه خبره یا ډیره ګرانه کنه الا مگر ګرانه نه ده الا مگر ګرانه نه ده علی الذین په هغه خلکو باندې هدى الله چې هدایت ورته کړی دی الله رب العالمین.
ها مطلب دا چې دا پاراګرام نه دی چې الله رب العالمین هدایت پته شوی دی کنه هغه ته هیڅ مشکل نه ده مطلب چې کله هغه ته الله رب العالمین حکم وکړي نو هغه وی چې لکه ټیک ده کنه وما كان او ندی الله رب العالمین ليغضيع چې ضایع کی ایمانکم ایمانون استاسو دلته ایمانکم د ایمان نه مراد مطلب منځونه استاسو مطلب الله رب العالمین ستاسو منځونه نه ضایع کوي کنه بس لکه په دغه وخت کې چې کله لکه د قبله د بدلول له حکم نو راغلی کنه او چا چې لکه د بیت المقدس طرف ته منځ کړو نو لکه کم خلک چې مړ شوي نو د صحابه کرام رضی الله دي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې آی لکه دا کوم منځونه به قبول شوي کبه نه قبول شوي نو هغه ورته الله رب العالمین فرمایي کنه چې مطلب زه دا غوي منځونه نه ضایع کوم زه د لکه دا غوي منځونه چې دي ما قبول کړی دي ان الله बेशक अल्लाह ताला बिन नासे په خلکو باندې لرؤف الرحیم شفیق او ډېر رحم کوونکی دی ډېر زیات رحم کول والا دی